در رب العالمین د ذات ډېر لوی عظمت دی او ډېر لوی شان دی. الله دومره عظیم ذات دی او دومره لوی شان لري چې ټول مخلوق د هغې د ادراک نه او په هغې د پوهېدلو نه عاجزان دي. خدای څومره لوی دی د صفاتو په اعتبار، د ذات په اعتبار. الله څومره لوی قدرت لري، څومره شان لري، څومره علم لري، څومره لوی مخلوق لري. قسم دی که د انسان دماغ او عقل پکې کار کوي. الله دومره عظیم ذات دی چې یوازې په دې ځمکه بادشاهي نه ده، که ځمکه ده په هغې بادشاهي ده، که اسمانونه دي، که ستوري دي، که نور دی، که سپومۍ ده، که د اسمان نه بره مخلوق دی او که د ځمکې نه لاندې دي، او که دا دنیا ده او که ورپسې بل جهان دی آخرت، او که جنت دی او که دوزخ دی، دا ټول د الله د بادشاهۍ لاندې دي. او که انسان دی او که پیریان دی او که فرشتې دي، دا چې څومره مخلوق دی، دا ټول د الله تعالی بادشاهۍ کې دي، دا ټول د الله د قدرت او د طاقت لاندې دي. الله قرآن شریف کې فرمایي وما قدر الله حق قدره، دا الله چې کم شان دی نو د کافرانو په هغه شان الله نه دی پیژندلی. کافران ورته په دې نظر ګوري لکه د انسان بچي وي نو د الله ملونه دي. انسان شریک ته محتاج دی، مرګري ته محتاج دی، نو خدای مرګري ته محتاج دی. ظالمان داسې وایي انسان ښځې ته محتاج دی، بې د ښځې ژوند نشي تېرولی، نو کافر وایي خدای هم بې د ښځې ژوند نشي تېرولی. الله وایي داسې نه ده، ګورې داسې نه ده. تعالی عما یشرکون، بنده ته محتاج ہے، شریک ته ځنې محتاجه. بنده ته ښځې ته محتاج ہے، زما ښځه نه هېڅ احتیاج نشته. بنده ته بچو ته محتاج ہے، زما بچو ته څه ضرورت دی. بنده ته د دنیا نظام او پیسې ته محتاج ہے، زما د حاجت نشته. وی دی الله په هغه شان نه دی پیژندلی کوم چې د رب العالمین دوی شان دی. حضرت موسی علیه السلام چې کله کوه طور ته لاړ، الله ذوالجلال وغوښته چې ته راشه او دلته یو عبادت وکړه یو میاشت، چې زه ستا د امت له یو قانون ورکم، یو کتاب وله ورکم. حضرت موسی علیه السلام لاړ، وادي سینا لویه دشته ده، یو غر دی پکې تور ورته وایي، تور کوه پارسي لفظ دی، مونږ غر ته وایو تور غر. او دا هغه غر دی د کوم غر خوا کې چې حضرت موسی علیه السلام له الله نبوت ورکړی، پیغمبري الله ورکړی وه. او بیا موسی علیه السلام د الله نه سوال وکړو چې الله ماله ملګری پکار دی. الله پاک هغه دعا م وله قبوله کړه، نو حضرت هارون علیه السلام د درورو هغې ورته ورکړه چې د دې به ستا مدد کوي، او هغه له ما پیغمبري ورکړه. مبارک ځای دی. الله پاک موسی علیه السلام ته وی دلته راشه او سموده د امت نظام را بار کا او زما عبادت وکړه چې زه تاله یو کتاب او قانون درکم. حضرت موسی علیه السلام راغی او یو میاشتې هلته کې چله وویسته، مونږ خلک ورته چله وایو، یعنې ځان له د الله عبادت چې هېڅوک نه تنهایۍ کې د الله عبادت خوند کوي چې سړی ځان دی. نو پخوا به خلک تلل، هغوی به په دې سمسو کې او هغوی به په دې غرونو کې یکسویي ځان له به شو او د الله عبادت به کوو. اوس هغه څیز زموږ د پیغمبر مبارک د امت نه منې شوی دی. اوس که سړی تنهایي کوي او یکسویي کوي، نو سمسې ته او غار ته به نه ځي، جومات کې به یو طرف کې کینی، اعتکاف ورته وایي، څلوېښت ورځې که تېروي، چله ورته وایي، چهل په پارسی کې څلوېښت ورته وایي. هغې وجه دا ده چې ته به دلته فرض مونځ کوې په جمع، او په غار کې خو تا سره جمع نشي کولی، یا په سمسه کې چې کښېنې نو ته خو د جمع مونځ نشي کولی، او د جمع یو مونځ او ځان له 19 مونځونه برابر دي. هغه زمانه کې تنهایه کې ډېر لوی فایده زموږ دا بزرګان او د طریقت خاوندان سړي ته وایي چې کله وظایف ورته پوره کړي او خلافت وله ورکوي، نو بیا وایي 40 ورځې چله وباسه،
جماعت کې بار نه ځان له شو الله یادوه دا کوم وظایف چې دي وي دا پکې بار بار وایا یا په رمضان کې په دې اخیری لسو کې چې سړی اعتکاف کې دا دام دقه مقصد دی چې سړی ځان لشي یکسو شي نه ښځه نه بچي نه غم نه خادي وي به یو دی او یو الله او یا اسانه طریقې زموږ علماو بیا د مراقبې ښولې ده څلوېښت ورځې هم نشي تېرولی 10 ورځې هم نشي تېرولی نو شواروز کې یو 10 منټه 15 منټه د خلکو نه ځان لکه او صادر په سر باندې واچوه او کینا او د دنیا نه ځان یو طرف ته که د ښځې سوچم پرېږده د بچوم پرېږده د مال تجارت ګټم پرېږده او د دنیا د خوشحالو زندګي م پرېږده یو الله ته متوجه شي او په زړه کې الله کوه دا یکسویي دا ډېر بهترین شی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته هم چې نبوت کله ملاوېده په غار حرا کې هلته نبی علیه السلام یکسویي کوله ځان له داسې ځای دی غار حرا اوچت ځای دی چې نه ورته انسان ور رسېدی شي او نه ورته بل څه شی رسېدی شي هلته بره په غر کې د جبل نور کې په هغه غار حرا کې او بیت الله ته به مخامخ کتل الله ورته نبوت ورکړ یکسویي د خلقو نه دا د شپې عبادت ولې بهتر دی نفل عبادت او الله پې ولې خوشحالیږي دې کې یکسویي وي ښځه ودره بچي ودري نور څوک شته دی نه چنګ چونګ پکې شته دی نه نو ته به صرف الله ته متوجه شي او د الله عبادت پې وکړې نو الله د یکسویۍ په عبادت باندې خوشحالیږي موسی علیه السلام چې کله لاړه دا 13 ورځې تېرې کړې او بیا الله ذوالجلال ورته وی چې اوس کتاب در کوم مسواک یې ومږم الله وی لس نورې کړه اوس روجدار د خلیخ بدبویی دا په الله د مشکو نام خوشبو لگی و خشته لگی اتممناها بعشر نو سلفتم نو سلویخ ورځې دا عبادت پاغا غار کې د تور غار کې موسی علیہ السلام حکم رب العالمین ورتا قانون ورکو تورات ولا ورکو په تختو باندې لیکل علماء لیکي چې کله موسی علیہ السلام سره الله خبرې وکړې کلم الله موسی تکلیما نو چې خبرې وکړې د خبرو د الله خو خوند دی زمونږ خبرې جدا دي د رب العالمین خبرې جدا دي د الله په خبرو کې یو ټیسټ دی یو خوند دی اوس هم د بعضې خلکو خبرې بنده له خوند ورکوي د بعض انسان تلاوت بنده له خوند ورکوي د بعض انسان نعت یا نظم چې وي نو بنده باندې خشته لګي خوند د خبرو کې خوند دی د الله خبرو کې خو ډېر زیات خوند و د نور شوق پیدا شو الله خبرې ډېرې خشته دي خبرې ډېرې خوندورې دي خبرې ډېرې د مینې دي خبرو باندې عاشق شم الله چې ته به څومره ښکلی یې خبرې ښکلې دي چې ته به څومره ښکلې پروردګاره خبرو ته د ما شوق دی چې بار بار به اورم الله چې ته ووینم چې هغې کې به څومره خوند دی پروردگارا او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ان اللہ جمیل یحب الجمال وی خدای ډولې دی او ډولې خوښي نو چې بندگان باز خدای داسې پیدا کړي دي چې هغه ډېر خشته خشته ډولي ډولي دي مخلوق الله باز داسې پیدا کړي دي چې هغه ډېر خشته خشته ډولي ډولي وي چاله رنګ خدای ښه ورکړی دی نور ته وګوره سپومې ته وګوره چاله شکل خدای ښه ورکړی دی چاله قامت خدای ښه ورکړی دی نو چې بندې دومره خشته پیدا کړی دی کائنات یې دومره ښکلې پیدا کړي دي ګل ته وګوره د اونې پاڼې ته وګوره رښتیا ووایه چې الله تعالی به پخپله څومره ښکلې وي څومره مزیدار او څونه اعلی لکه خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چې قیامت پر جنت ته الله بندگان وردن کی نو رب العالمین سره به دا بندگان بیا ملاقات کوي یو میدان دی مزید ورته وی مزید اقا میدان د مزید کې به دا ټول خلک جمع شي او د رب العالمین سره ملاقات به کوي او هغه میدان څومره دی هلکه یو میل بی نه یو 15 میله بی نه زمونږ د خیبر پښتونخوا عمره بی نه پاکستان عمره بی نه حضرت جبریل علیہ السلام یو ځل حضور پاک لراغی یو غټه اینه واغی ورته مخکې کړه وی د الله رسول د اینې ته وګوره چې اینې ته وکتل په هغې یو نرۍ غوندې داغ و د مچ د غولو عمره پوټینې شانتې ورته وی جبریل دا داغ په دې اینه لګېدلې دی ډېره ښایسته ده وی تا ته پته شته چې دا داغ څومره دی دا څه شی دی وی نه نیم خبر وی دا غټه شیشه داسې فرض کړه لکه چې جنتي دا غټه شیشه داسې فرض کړه لکه جنت او دا رکوټې نرۍ غوندې داغ چې دی دا داسې فرض کړه لکه چې مزیدي مزید بعضې علما وی هل من مزید جنت به هم دا اوازونه کوي ولدینا مزید
نو بعض علما ته د جنت نعمتونه اخلي چې کم مقدر دي امن نور به مور کوي او څوک ته دا مراد کوي وی دا هغه مزید دی جبریل مزید څه شی دی وی دا مزید هغه ځای دی چې رب العالمین به جنتیانو سره ملاقات کوي او الله به جنتیانو سره خبرې اترې کوي په دې میدان کې جبریل دا خو ډېر پټې ځای دی جنت خو لوی دی د شیشې عمره خو دا خو ډېر ورکوټې دی وی دا الله سره خبرې چې دا څومره دی وی نه وی دا چې الله کله پیدا کو نو ما ته الله وی زه جبریل دا یو ځای مې پیدا که جوړ مې که دې کې به زه د خپلو جنتیانو بندګانو سره ملاقات کوم چکر پکې ولګوه او ځان یې خیر سرته ورسوه وګوره د جبریل طاقت څومره دی اوهو جبریل علیه السلام اوم اسمان نه پورته نه را روان شي نو د سترګې د رب نه دې ځمکې ته را رسېږي زر حضور پاک ته تپوس وکړه ته چې ماله وحی راوړې څومره ساعت کې را رسېږي وی د الله رسوله د سترګې نه رب هم زر را رسېږم او دا سونه مزل دی ځمکې له اسمانه پورې د تیزې سورلی د 500 کال مزل دی 1500 کاله تیزه سورلی هغې نه واله دویم اسمان پورې 1500 کاله مزل دی د تیزې سورلی درېمې پورې څلورمې پورې ځه د هر اسمان نه بل اسمانه پورې 500 سال مزل تیزه سورلی ګورې وړه سورلی ده د جز نه د راکټ سورلی نه ښه تیزه سورلی اوم اسمان نه بیا د عرشه پورې د 500 کالو مزل او د عرش د لاندې نه واله د بره سطحې پورې د 500 کالو مزل او بیا د عرش د پاسه کرسي د کرسي هغه څومره ده الله وما قدر الله حق قدره مونږ د خدای عظمت نه دی پېژندلی د مارو مونږ الله هغه سوچ باندې نه دی پېژندلی چې الله څومره لوی دی څومره لوی شان لري څومره لوی کائنات لري دا موجوده نور ته وګوره دا موجوده نور دا 9 کروڑه 22 لاکه میله د ځمکې نه لرې دی 9 کروڑه 22 لاکه د ځمکې نه لرې دی او دا څومره د ځمکې نه زیات غټ دی دا 14 لاکه چنده غټ دی 14 لاکه ځمکې چې یو ځای کې که نه 14 لاکه ځمکې نو دا نور برابر بشي وایه که دا ځمکه څونه ده 13 لاک ګونه 14 لاکه دومره ځمکې چې نورې کې 14 لاکه نور ته به ورسېږي 9 کروڑه 32 لاکه لرې دی کائنات د خدای ګوره او دا قطبي ستوری چې تا ته دا نرۍ غوندې سار کې ښکاري دا پړقېدونکې ستاسو خیال چې څونه وي هلکه د سنډا د سترګې عمره دی دا د نور نه 50,000 چنده غټ دی د ځمکې نه څونه غټ دی د ځمکې نه دا قطبي ستوری 15 اربه چنده غټ دی 15 ارب ځمکه چې یو ځای کوي 65 ارب ځمکې د دې ځمکو عمره 15 ارب چې نور یو ځای کوي هغه قطبي ستوری ته غټ دی تا ته د سنډا سترګه ښکاري اندازه لګول لرې به څونه چې د ځمکې سره د ځمکې نه ګوره سل لکه یو کروڑ شو داسې ده که او 100 کروڑه څونه دي بیا یو ارب نو 65 ارب 15 اربه د ځمکې نه زیات غټ دی 15 اربه ځمکې چې یو ځای کې د هغې نه زیات غټ دی او څونه پوټې ښکاري ولې پوټې ښکاري لرې دی دا به څونه لرې وي ستا اوسني ساینسدانان وایي اوسني ساینسدانان چې دا څومره کائنات مونږ ته ښکاري د دې کائناتو نه شاته نورم شته خو مونږ هغې ته رسېدی نه شو پته نشته نشو رسېدی مونږ هغې ته دا نور چې د دې ځمکې سره متعلق کم روان دی وي داسې نورونه هم شته او نورې ځمکې هم شته نورې ځمکې هم شته او نور نورونه او نورې سپومې هم ورسره دي قرآن کې الله مخکې وایي چې 7 اسمانونه 7 ځمکې مې پیدا کړي دي څوک وایي همدا یو ځمکه ده او 7 حصې دي 7 ځمکو نه دا مراده ده څوک وایي دا ځمکه ده د 7 منافعو په اعتبار ورته 7 ځمکې وایي څوک وایي دا ځمکه ده د 7
شکلونو په اعتبار ورته وزمکې وایي. څوک 7 سیارات او سیارات یادي، زحل او مشتري او عطارد او فلان. لیکن اوس زنان دې څه وایي؟ نه صاحبه دقسې ځمکې نورې هم شته وایي، نور هم شته. او دې ځمکې سره چې څنګه نور دی هغې سره هم خپل نورونه دي، دې سره چې کومه سپومۍ ده هغې سره هم خپل سپومۍ دي، او دې سره چې کومې ستوري دي نو هغې سره خپل ستوري دي. او دې راکټې ورته پرېښي دي چې راکټې مونږ پرېښي دي، دا راکټ به 25 کاله پس مونږ ته د هغې ځمکو الوی فوټوان به رالیږي، 25 کاله پس به د هغې مونږ ته الوی. د خدای کائنات هغې ته څوک رسېدی شي؟ زه کله سوچ کومه له میږې نه دی، میږې دا پوټینې غوندې میږې چې دی هغه خپلې سوړې سره په یو خاص دایره کې دننه ګرځي. خاص دا ما په خیال زیات نه 10 ګزه 15 ګزه کې 20 ګزه کې هم نشي ګرځېدی، دې خوراک پسې ګرځي، هغه خپلې سوړې ته راځي. هغه میږې ته که دې ده ووایي چې سعودي عرب هم پکې شته او دومره لرې دی، هغه وایي چې پاګلې ما خو منډې تر وړې ووالې. که هغه ته دې وایي چې غر هم پکې شته، وایي پاګله زه خو وګورې ما خو پکې غر ونه لید. که هغه ته دې وایي چې دریاب هم پکې شته او سمندر دریاب هم شته، ایسه پیژني. هغه ته که ده وایي میږي ته چې صاحبه داسې یو شی روان دی چې په 4 ګنټې کې سعودي ته رسېږي، وایي مازغه دې خراب دي. نو خو چې سار شروع شم نو ماښامه پورې یو ګز مزل وکړم او واپس پورې سوړې ته راورسېږم. دا خبرې د دې میږي دماغ اخلي نالي، د میږي دماغ دا نالي چې دومره کائنات دي او جز دی پکې منډې وای او دریاب دی او کشتۍ دی او غرونه دي، ولې د هغه دنیا محدوده ده، د هغه دماغ محدود دی، زیات نالي. نو د الله د کائناتو په مقابله کې نو زموږ مثال د دقه میږو دی، میږو نه هم لاندې دی. میږي ته چې څومره نظر لګي هغه ته هغه دنیا ښکاري، ما ته چې څونه نظر لګي ما ته هغه دنیا ښکاري، زیاته نه ښکاري. میږي چې څونه قدم مني دا د هغه تیز رفتاري ده، د هغې نه زیات رفتار نه مني، دا قدمان ده د خدای کائنات. وما قدر الله حق قدره، او عظمت څومره دی الله. حضرت جبریل علیه السلام یو ځل نبی علیه السلام تپوس وکړو، وی جبریل زما د قرآن په تاسو اثر شته؟ زما د قرآن نه او زما نه تا ته څه فایده شته؟ وی او د الله رسول شته. وی هغه څنګه؟ وی ستا قرآن چې نو نازل او ته نه وې راغلی نو زه به یارېدم، ما به وی خدایا ډېر خلک دي چې ستا ډېر غټ غټ عبادتونه کړي دي او خدای د دوزخ خشاک ته جوړ شوی دی لکه ابلیس، 80,000 کاله عبادت یې وکړو. یریدم با چې الله بېشکه زه خو ستا عبادت کوم، زه خو تا راضي کوم، خو الله د خاتمې پته مې نه لګي. ډېر لوی خلک دي چې هغې عبادتونه وکړل لال برباد شو. برسیسا ته وګوره، لکه زه مثال در کوم، جبریل لا نه وایي برسیسا ته وګوره، بل ته وګوره، بل ته وګوره. جبریل علیه السلام وایي چې ما وی الله ډېرو خلکو څه عبادتونه وکړو، ډېر عمر یې وکړل لال برباد شو. یا خدای زه چېرته خراب نه شم، خو چې په تا قرآن نازل شو که نه نو زه خوشحاله شوم. ولې قرآن کې دا آیت راغی چې انه لقول رسول کریم ذي قوة عند ذي العرش مکین مطاع ثم امین. د دې نه زه مراد جبریل ته مراد دی چې دا یو استازي وي او پیغمبر علیه السلام ته لولي، یو استازي جبریل، او دا کریم په الله ډېر معزز دی او د ډېر طاقت خاوند دی او امانتګر دی او د خدای خبره مني. وی چې دا آیت نازل شو او دې کې زما ذکر وشو چې جبریل کریم دی، په الله عزتمند دی، امانتګر دی او د الله استازی دی، او قرآن وی باس وی زما زړه مطمئن شو، زه خوشحاله شم. مې ګوره د قرآن فایده حضرت جبریل علیه السلام ته هم رسېدلې ده. د نبی علیه السلام د نبوت سره چې قرآن نازل شو فایده حضرت جبریل علیه السلام ته هم رسېدلې ده. څومره د لوی طاقت خاوند دا د خدای قدرت او طاقت. هغه ځای نه دلته د سترګې د رپ نه زر را رسېږي او نور طاقت یې څومره دی. د لوط علیه السلام قوم الله ورته ورشه واړوه نو وزر یې ورته علم که نو چت یې که خپل مخ یې راوغورځو. دومره طاقت خدای پاک ورکړی. ذي قوة د طاقت خاوند رب العالمین وی ذي قوة د طاقت خاوند. چې الله د چاره طاقت صفت کړي نو خو طاقت به پکې وي که نه. او عادیانو سمودیانو باندې ورشي یو چغه وه، یو چغه یې پې وواله ټول یې تباه برباد کړل، غرق شو.
دا خدای قدرتونه د تنن د خدای عظمت ته تنن پرې بیان کوي امرونه زمون الله څومره د عظمت خاون بهر کیفو نو ما ته ورشه دی مسجد ته ورننوځه او چکر ولګوه جبريل څومره تیز رفتار څومره تیز رفتار نو اسلام نو زر کاله می چکر یو طرف ته وو نو اخر معلوم نشوم نو زر کاله په دې بل طرف لاړم نو اخر معلوم نشو نو زر په دې بل طرف لاړم نو زر کاله په دې بل طرف لاړم خدا الله رسول ما داغه انتها معلومه نکړې شو الله څومره لوی جنت بالکل اخیری سړی چې د دوزخ نه الله وباسي بالکل اخیری انسان چې ډېر بدعمله ګناهګاري وباسي حدیث پاک کے راضی بخاری کی دی پب صحاحو کے دی اللہ بے وباسی چھ وے باسی نو دا دوزخ پر دی غالا بے کینی وی الحمدللہ خدای چھ دی غم نخلاص شو خوشحال ہے نو چھ دوزخ پر غالا کینی نو نور فخلاص شو خدا مخ دوزخ تا دی نو دا توبے ہوئی نو دی با چپی بیا بو یا اللہ نا مخ خورا دی دوزخ نبل خواوالا ہوا بندہ وابلون خو بل سوال باوکے نا اللہ توبہ بل چتا کو نو مخ بولا اللہ والی وچے مخ والی نو مخ بوتی او نخکارشی اگے سر بیو خشتا غندی ولی او ببم دا اگے خشتا شرلار کئی دیب او خو سغلطا میں اکلن ایک بختا کہ دا غشے میں یاد کلی بی نو چپی نو یا اللہ اگے ونی لکدی بوتلم او دا غوبو بندہ تا چوی بل سوال نکم بس اللہ بل نکم او با کے گوارے نا قسم دے قبل میں اوکا دا ذکر زویم دا قسم وغیرہ چے پا حدیث کے دا مواسیق کو ذکر دے او دا عہود ذکر دے قسمو نبوخری کلا کے بعدی بو کی نبل بنکم اللہ فرجو خدل تیراولے چیل تراشی ونی لاندے شو اگا یخی و بوس کے اولان بی نو بسر کشی سارے بیا بوت داغین مخ کی او بلا غطا او نخکارشی ادین بگوری داغین اخکول نیر بوت اخکارشی یا بندہ کداغی سوال دے کرے بے نیم گلے کار دے کو غط کو پیوزل کولی نشی یریگی کدا غط سوالو کو مسئلہ چی اللہ غصہ چی بیا وردن نکے بیا بسکے گی چپی یا اللہ داغی ونی میں بوزا اگو بم خشتری اے بنی آدم تا چی وقتی بھی چی بل سوال نکو یا رب صلی اللہ بل نکم وری بل باو کے نا قسم دیکھا استاپ ذات کا بل میں اوپا اللہ کا گوری بل باو کے خب خدا قسمی کی التبے بوزی یا غزی تسنگ بوزی لک سات تیر کی چیو گوری جنت دروازہ بہت اخکارشی دا میسا غلطا اکلا خوشحالی خواہ غدا دا جنت دروازہ دا جنت اونی باوینی او دا جنت میوے بہت اخکارشی او خوشحالے بخکارشی تا بس غلطا اکلا یا اللہ قربنی الى باب الجنت پروردگارا دا جنت دی دروازے تا خمانیز دیکھا فوراً باوازو کی اللہ دا جنت دی دروازے تا خمانیز دیکھا اے بند تاچوی بل سوال نکو ما اس دی بل سوالو کو اللہ بیا بل نکو بد آخری سوال دے گوری بل باو کے خب خدای پاک و تکلکی او دی و دا قسمونی او دا قرآنونی چی خوری با قسمون باو خوری اللہ و فرشتو تاوی چی خدا ورنزدی ہے کہ جنت دروازے تے ورنزدی کی او اس دا دن نو گوری اوہو خوشحالی خود دن ندا دا سی بسار ورطا کی دا سی خوندے او با گوری وطا خوشحالی خود دن ندا دا زبار راستیم طول خلق دن ندے نو دے و چپی بیا بو یا اللہ دے جنت تخمی وردن نکا اللہ بسوئی ما اغدرک یا فلان اے فلان کی صد دو کبازے صد دروغ جنے ایتگی جنا تا چوی بل سوال نکم یو سوال کے یا نکم بل یو سوال کے وہ جنت تا داخل دل غوارے دے بسوئی یا اللہ سپیررانا مجوڑا وکنا اللہ پخپل بندگانو کرا سپیرولی جوڑے چی بار ناسی غواز تیرے دے ما وردن نکا رب العالمین باورتوی خوا دن نکوم دے خو غوارا سغوارے چی اللہ وردن نکی سغوارے نو دے بوئی چی اللہ بس ما وردن نغوارا شابا سغوارے نو دے بوئی اللہ دون شیرہ کے دمر شیرہ کے نو اللہ بہت یادئی داشیو غواړه
دا شی غواړه دا شی غواړه شابه یو غواړه دی به د هر څو غواړي نو چې د ده خپل امیدونه ټول ختم شي او الله م ورته ور یاد کړي نو رب ذوالجلال به ورته څه وایي وایي زه بنده چې دا تا کم یاد کړل او ما درته در یاد کړل د دې لس چنده جنت ستا دی دی وایي اتستهزئ بي وانت رب العالمین ته خو ډېر لوی رب یې د مخلوق نو ما پورې ټوکې کې ما پورې ټوکې کې الله جنت خو د خلکو نه ډک دی دومره ځای پکې کم دی نبي علیه السلام وخندل وی خندل ولی خندل وی الله به وخاندي د الله خندا زمونږ د خندا په شانتې نه ده او نه زمونږ په شان شکل الله لري د الله خوشحالي ترې مراده ده یارو نو چې دا نبی علیه السلام وی دا په ټولو کې د لاندې مرتبې جنتي دی نو چې کوم د لوی مرتبې جنتي دی چې هغه له کوم شی خدای ورکوي چې به څونه غټي ټول نه راکوټې جنتي ادنا مرتبې والا جنتي هغه به څونه به ابا سونی هغه به دومره چې د هغه جنتونه او باغونه به د 500 کالو په مزل پراته او بس خدای دې ورته ور داخل کی عقل نه بار خبرې نو دا مخلوق په دغه مزید کې د الله سره ملاقات وکړي چې الله سره ملاقات کوي نو رب ذوالجلال به ورته کرسی لګولي نو څوک به د نور په کرسی ناستي څوک د زمرد څوک د مرجان څوک د یاقوتو دا بناستی نو دا باران او پیو باران وشي باران دا خوشبویو باران به پیوشي داسې خوشبو دوی چې ته په جنت کې هم نه لیدلې نو رب ذوالجلال به ورسره خپل ملاقات وکړي خپل دیدار به ورته وښیي نو نبي علیه السلام فرمایي چې زر کاله په جنت کې خوشحالۍ تېرې کړي زر کاله نو هغه خوشحالي به د الله د یو سکند په دیدار د مخلوق نه هېرې شي دومره خوند دی پکې د الله لیدو کې زمارونو نو حضرت موسی علیہ السلام چې د الله خبرې واورېدې نو شوق پیدا شو چې خبرې دومره ښایسته دي الله ته به څومره ښکلې نو رب ارني انظر الیک الله ما ته ځان وښایه درته ګورم یو نظر دې وینم الله نو رب العالمین ورته څه وایي وایي لن تراني نه مې شي لیدلی نشي لیدلی ته ما طاقت نشته دلته دا طاقت به در کوم خو وروسته به در کوم دا به جنتیانو لم ورکوم خو وروسته به ورکوم لن تراني نشي لیدلی ما دی بیا وایي چې نه الله ما ته یو جلک ځان وښایه الله ورته څه وایي وایي ښه ده داسې کومه دی غر ته ځان ښیمه که دا غر ټینګ شو نو ټیک ده ته به مې بیا ووینې خو که غر ټینګ نه شو نو ته مې بیا نشي لیدلی نو الله پاک فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا چې غر ته الله یو جلک خپل دیدار ور وړاندې کو نو غر ټوټې ټوټې شو ټوکړې ټوکړې شو علما بعض لیکي وی دا په مکه مکرمه کې چې کوم غر د جبل نور وی دا د هغې غار یو ټوکړه ده چې روچته شو دلته پرېوته دړې وړې شو ټوکړې ټوکړې شو موسی علیہ السلام بے ہوش پریوتو اللہ غر تا سنگ زانو خو دا سمنا چی پورا زانے خولے دے غر تا چی کم زان اللہ او خو نو بیام پا او یو زرو پردو کے پٹو 70,000 پردے حضرت موسیٰ علیہ السلام بیاد سترگو کے بلشان حالتو تفسیر در المنصور یو خبر لیکلی دا دا به تاسو ته ویما دا څه ډېره مضبوطه نه ده خو دې درته ویما وی د هغې اثر د موسی علیه السلام په مخ څنګه وشو وی چې چا به د موسی علیه السلام مخ ته کتل نو پرېوته او مړ کېده به حالانکه موسی علیه السلام هغه جلک ولید چې الله غر ته کوم وخو او حضرت موسی علیه السلام به ډېره موده مخ پټ ساته د خپلې بیبي نه به یې مخ پټ ساته دا یو اثرات پې وشو وما قدر الله حق قدره دا خدای مخلوق دا الله کائنات نور ته وګوره سپومې ته د انسان ته وګوره څومره ښکلي شکل یې راکړی بټی کې چې ښځ ته به کوم طالب وباسو نو یو شان وی یو مور او پلار نه پیدا دي د یو رنګ یو شان د بلبل شان د یو خوی یو شان د بلبل شان یو مور ګېډه کې لتې والي دورونه شکلونه کله یو شانی کله شکلونه بدل خوی نه خو خامخا بدل یو نیک سړی یو بد سړی یو نرم خوی یو بد خوی یو نه مسلمان جوړ شي بل نه کافر جوړ شي د یو عمر زیات د بل عمر کم
دا د الله نظام قسم په خدای که د شکلونو کمې وسره او خیم دته دا چې په شکلونو یو شانم پیدا کولی شم مرغو ته ګوره ماشو ته ګوره میګو ته ګوره دا هم ښایي چې داسې هم کولی شم او داسې هم کولی شم چې شکلونه جدا جدا پیدا کړم او داسې هم کولی شم چې صرف لوڼه به وي او زوی به وي او داسې هم کولی شم چې زامن به وي او لور به وي او داسې هم کولی شم چې لوڼه به زیاتې زامن به کمي او داسې هم کولی زامن به زیاتې لوڼه به کمي او داسې هم کولی شم چې ډېر بچي ورکړم او په یو ساعت یې واده او داسې هم کولی شم چې یو بچی ورکړم او د هغه نه وله بله نسل پیدا کړم کولی شي الله که نه شي کولی سوئی داو یا سے بیسا اتفاقی پیدا دی اتفاقی بچیا کہ اتفاقی پیدا کری دا اخپی چتم پوگو کی پیدا نشوے دا لاستو نے چتم پا دی املا کی پیدا نشو دا ستر کی چتم پا دی سٹ کی پیدا نشوے دا غوگو نے چتم پا دا کنڈو کی پیدا نشو اللہ کا ذات تے اتفاقی نشتا واو میخو گڑاو چیلے جامی نشے چولے پرتوک نشے چولے دا حیا دا افادت تا پارا ولا خدای لکے پیدا کرے دا انسان لدا حیا زین خدای کم دے پیدا کری کم دے پیدا کری چستا حیا محفوظی لگنا دیر او دا وجود اغا اندامونا چی اغا دیر زیاد حساس دی لکا اغا نری رقص پین الکاٹ دا تاسو شارک سے وتوائے دا ډېر حساس دی د انسان ژوند دی پې هغې له څونه کلکې کلکې د ملا مهرې ورکړي دي په هډوکو کې دننه چې دته نقصان ونه رسي او زړه او اینا دا د انسان هغه اندامونه دي پړپوس چې ډېر نازک دي او ډېر قیمتي دي هغې له د پختې غوندې غرونه ورکړي دي چې دا په پښتو کې بند دي چې دې له زور ورنشي الله نظام ته نه ګوري اتفاقی پیدا شو دلته پوزه پیدا را دلته سترګې پیدا دي او دلته کې جبه پیدا ده دلته دله پیدا کړل ولې دلته پیدا کړل دا ګیلاس راکړه ته چې اوبه څکې اوبه په ګیلاس کې چې ته کله اوبه څکې ګوره ورته د دې فایده درته ښیم بس ګیلاس کې چې ته کله اوبه څکې دقسې اوبه والې نو داسې ځان ته ونیسې نو په دې سترګو درته پته ولګي چې لوښی خیرن دی او که دا پاک دی او اوبه خیرنې دي که اوبه پاکې دي دقه سترګو سره ماته سترګو دلته فایده ده په دې نورې فایدې هم شته خو دلته یې غټه فایده دا ده چې ماته به دا لوښی ښکاره شي نو چې لوښی خیرني نو دی ملکه نیازلي والا ماله پکې دغه راکړه خبره کړه دا واله دا لوښی خیرن دی اوبه خیرنې دي نورې راله راته او چې پاکی وي که نه ګوره په سترګو پته ولګېده نو بیا زه داسې لګي روچت یې کړم نو چې روچت یې کړم نو الله پوزه پیدا کړې ده دا پوزه بېله لیباټري ده دلته ما ته پته ولګي چې د اوبو کې څه بدبویي شته او که پکې نشته اوبه په واحد په دنیا کې هغه شی دی چې نه خپل رنګ لري نه خپل خوند لري نه خپل بوی لري بل رنگ قبلی ار یو چې پکې اچي بل بوی قبلی ار بوی چې پکې اچي بل خوند قبلی ار خوند چې پکې اچي چې نږدې کې نو په پوزه ما ته پته ولګي ګوره چې دا بوی پکې شته که نشته هلکه سپینې خودي خو بوی نه پکې واله دا لرې کوه پاکې اوبه راواله او که بوی پکې نه نو بیا په جبه ورنږدې کما نو په خوله کې جبه کې بله لیباټري پرته ده هلته ما ته پته ولګي چې خوږې دي که ترخې دي نو که ترخی وي نو ټوک ټوک نارې کم هلکه لرې که دا اوبه ترخی دي نسکم نورې راواله او که نه ترخی ني نو وردنې کم نو ګوره د انسان د وجود دپاره څو څیزونه دلته خدای کېښودل دوه درې څیزونه شو په سترګو د ترنګ معلوم شي خیرن دی که نه په پو د بوی معلوم شي چې څښا بوی پکې شته که نشته او په سکه د تېرېدو نه مخکې ژبه ده په جبه د تیرېدو نه مخکې ده چې ما ته اسې نه که دا جبه نه وي نو بیا به ما ورلوډې او کیدي چې زهر پکې بیا به مې څه کول په دې جبه پته ولګي چې زهر پکې شته او که پکې نشته نو که دا خو جبه د شاته وه نو ځان سره به د هر وخت ماشوم ګرځو بچې ته راشه زما په دې جبې ته دا ګیلاس ونیسه لږ یې وڅکمه چې خوږې دي که ترخې دي او که سترګې دې په دا سټ کې وې نو ماشوم له به بیا ځان سره به بچې ګرځاو چې راشه بچې دا ګیلاس مې دې سټ ته ونیسه دې سترګو ته چې ورته وګورم چې سپینې دي او که شنې دي او که پوزه دې په دا خېټه کې وه نو دا شرم به دې ډېر چې د بوی دپاره به ډېر وخت لمن اوچتول او پوزې ته به دې ګیلاس کېږو دا به دې بل شرم وایه که نه اوس د اتفاقي پیدا کېږي که الله پیدا کړي دي
الله پیدا کړ خالق الله ته خو یو پټینې غوندې دا ماشومان د دې کاغذ نه جز جوړ کړي جز مونږ چې والو مونږ به د کاغذ نه جزونه جوړل او دیکه به مو ورکړه او به بره لاړ او را پرېوت نو ته خو یو راکوټې جز بې لاسو نشې جوړولی دا دونه کائنات هسې بې څه جوړ شو یو پتنګ یو د 10 روپو د 20 روپو یو پتنګ دا خو ته بغیر کاریګره نشې جوړولی دومره اسمانونه بې کاریګره جوړ شو ځمکې ته وګوره نو د اسمان ته وګوره اسمان چې الله پیدا کړه الله وایي بغیر عمد ترونها ستن پکې شته نشته دومره لوی کائنات والا اسمان ستن نشته پکې رنګ چې خدای ورکړی دی چې کوټه جوړه کړم چې رنګ ورکړم نو بیا واپسې کال کې رنګ ورکوم د الله دا رنګ نه زړېږي نه زړېږي او بیا او څونه ښکلی دی چې دا باران وشي او د اسمان ته وګوره او د الله د انور ته وګوره څومره په تیزۍ د انور روان دی څومره سپیډ کې روان دی د انور څومره په تیزۍ روان دی او د خپل ځای نه پوټي فرق نشي کولی لږ غوندې معمولي هم نشي لقېدی دا انسان الله پیدا کړه د مور په ګېډه کې یو ځای کې مې بیان کو په دې آیت مې بیان وکړو چې وإن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب الله وی کستا په دې کې شکی چې زه به د قبر نه څنګه واپس ساتم نو دې ته سوچ کوه انا خلقناکم من تراب د خاورې نه مې پیدا کړل نو چې تا د خاورې نه پیدا کولی شم نو واپس ته نشم جمع دی کولی ثم من نطفة بیا د نطفې نه ثم من علقة دا نطفې نه بیا د وینې ټوټه جوړه شي ثم من مضغة بیا ته د غوښې ټوټه جوړه شي څلوېښت ورځې نبي علیه السلام فرمایي د وینې نطفه ده بیا څلوېښت ورځې بیا علاقه څلوېښت ورځې نطفه ده څلوېښت ورځې علقه ده څلوېښت ورځې د غوښې ټوکړه ده مخلقه و غیر مخلقه نو بعضې ضایع شي او بعضې کې 120 تن شپږ شلې ورځې پس سا ور واچوي نو چې شا پکې ور واچوي نو بیا د الله په نظام د مور په ګېډه کې وي لنبين لكم ونقر في الارحام ما نشاء الى اجل مسمى الله وی دام زما خوخه ده چې د مور په ګېډه کې 4 میاشتې ساتم 15 ساتم 6 ساتم 9 ساتم 8 ساتم 9 ساتم 10 ساتم التولا رب العالمین خپل رزق ورکوي مندوبه ولا کړی ثم نخرجكم طفلا نو بیا د مور نه د ماشوم په شکل کې بار راوباسم پس څومره لوی تکنیک دا ماشوم پیدا کېږي پته راته شته په څومره لوی انداز ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا اشدكم ځوان دنه جوړ کم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد الى ارض العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا څوک په ځوانۍ کې مړ شي څوک بوډا شي نو عقل قوي چې بوډا شو تجربه زیاته شوه نه چې بوډا شو بیا دماغ کار نه کوي ګړې وړې وایي دا آیت مې وی مې نبی علیہ السلام وی چې 4 ورځې نطفه ده 4 ورځې علقه ده او 4 ورځې د غوښې ټوټه ده او ما وی مې دقه د مور ګېډې ته یو پای پر رسېدلی دی رحم هغې کې دننه پرده ده فی ظلمات په تیارو کې دننه تیاره نو یو سړي بیا هغې د سوالو جواب کو یو ډاکټر صاحب نو ما باندې سوال وکړ ما ته وی دا تا چې کومې خبرې وکړې زمونږ د کتاب نه دی وکړه او که د خپل کتاب نه ده د دیني کتاب نه دی وکړې ما یې دا ما د دیني کتاب نه وکړې ګوره نبي علیه السلام داسې فرمایي بیا ما سره وروستو ناستو هغه وخت سره پتلونه چولې و نه ږیره و نه برېت و ما ته وی مولانا صاحب ما خدای نه منم زه د خدای د وجود نه منکر ما خدای نه منم اگر چې ځان ته مسلمان وي په ځان مې څوک نه پیول او خلکو سره باسونه به م کول چې خدای نشته وی نن ستا په دې بیان ما الله ومنه نن مې ومنه نن کومې خبرې چې تا مونږ ته وکړې چې 1400 کاله مخکې رسول الله مبارک دا خبرې کړې دي نو دا څیزونه مونږ نن په لیبارټرو معلومو دا څیزونه مونږ په الټراساونډ معلومو بعضې څیزونه مونږ په ایکس رې معلومو او بعضې مونږ په اپریشنونه کوو په هغې معلومو او بعضې په حیواناتو تجربې کوو په هغې معلومو نو 1400 کاله مخکې خو نبي علیه السلام سره نه الټراساونډ مشین و
نه ورسره ایکسرے پلانټو نه لیبارټري وه ورسره او نه په حیواناتو تجربې کړي نه اپریشنونه کړي دي او د دې هر څه نه خبر چې هر څه د قوي دی چې دا مونږ په ماشینونو کم معلومیږي دا چې هغه سره یو ذات داسې شته چې هغه ذات د دقه دنه حالاتو نه خبردار دی او هغه خبر کړی دی. غاټ پروفیسر دی نوم یې درته اوس نالم ځکه مې مخکې یو ټکي ووی دومره غټه ګیرې ده نیم عمر په تبلیغ کې او نیم عمر خلک په کلینیکونو کې ګوري. الله ذات په ملا څوک نه مني. دقه ماشوم ته په یو پایپ د مور په ګېډه کې په یو پایپ باندې خوراک ور روان دی او څنګه ور روان دی د مارونو دغه خوراک چې ورځي دا خو هسې مونږ ته وینه ښکاري لیکن دې کې په لکونو نه په کروڑونو اجزا دي. هغه هلته خدای بیلی هلته بیلی اډوکې د یو شي نه جوړېږي اډوکې سرمن د بل شي نه جوړېږي غوښه د بل شي نه جوړېږي غوښې ته د نورو خوراکونو ضرورت دی. ګرده اینا پسر ویخته د دې ماشوم جوړېږي که نه جوړېږي دا خو پردې نه دي چې پر اواز غشته په پیچکس ته کس کړي یو پرده یو ځای کې بل ځای کې بل ځای کې دغه وینه کې دا ټول اجزا روان دي. سرمن چې د کوم شي نه جوړېږي سرمن له روان دي. غوښه چې د څه نه جوړېږي هلته روان دي غوښه ته جوړېږي. اینه چې د کوم شي نه جوړېږي هغه اینې له روان دي هلته تینه جوړېږي. نوکان چې د کوم شي نه جوړېږي هغه هلته روان دي نوک ته جوړېږي. اډوکې د بل شي نه جوړېږي هغه روان دي اډوکې له ځي. اډوکې کې دننه نلې دی هغې له خپل شی روان دی. په سر یې ویښتې دی هغې له خپل شی روان دی. او رښتیا وایي هره پرده په خپل ځای کې جوړېږي که بې ځایه جوړېږي. رګونو ته بیا وګوره الله رګونو ته وګوره رګونو نه علاوه وازګې ته وګوره کلمو ته وګوره سترګو ته وګوره د سترګو تورو ته وګوره او سپینو ته وګوره دې رنګونو ته وګوره. دنه د الله نظام یو شیب د دې وینې نه جدا کېږي یو شی ته جوړېږي. دا خشته ماشوم خدای پاک پیدا کی رښتیا وایي د الله دې قدرتونو طاقتونو ته زموږ عقل کار کوي ورسېږي نه. دقه ټکي له به راځو چې ما قدر الله حق قدره دا الله چې څومره عظمت او شان دی په هغه شان او عظمت مونږ الله نه دی پیژندلی نه دی پیژندلی رب العالمین. الله خو دلته کافر یادوي د کافرو نه ګیله کوي خو په حقیقت کې کافرو خو دومره نه دی پیژندلی چې شته که نشته شریک ولا شته هغې هغه کوي خو مونږ هم د خدای چې کوم قدرت دی په هغه قدرت سوچ نه دی کړی په هغه قدرت مونږ د رب العالمین فکر نه دی کړی. دغه خشته ماشوم اکسیجن ورته روان دی هغه اکسیجن په کاربن ډای اکساید ګیس کې کنورټ کېږي دننه بدلېږي اته واپس راوځي. خدای وجیبه نظام نه میاشتې ماشوم دننه د مور ګېډه کې دی نه جاړي نه خاندي نه متیازې کوي. چې د مور د ګېډې نه بار راووت نو بیا جړام شروع کړي متیازې هم شروع کړي. که په نهه میاشتې کې پیدا شو که په نهه نیمې او په لسو کې چې راوت تر څو راوتي نه که موده پې واوړي اوم چې راوتي دی بار دی به جاړي نو د مدې متیازې کوي. عقل خدا وي چې نه هونه پې موده ور واوړېده نو دا متیازې خو دننه شروع کړي ټیم یې پوره دی دا جړا خو یې دننه شروع کړي که نه او مخصوص ټمپریچر ورته خدای برابروي د ماشوم دپاره که ډېرې یخني پې راشي بیا مري او که ډېره ګرمي پې راشي بیا مري. هغه ټمپریچر خدای پوره کوي. اوړي کې په سخته ګرمۍ کې هم دا نشته چې زنانه ته اے سی ولګوه ګورې دننه به په ماشوم ګرمي زیاته شي او مړ به شي. او په سخت ژمي کې هم دا نشته چې د ښځې ته هیټر ولګوه ګورې ماشوم باندې به یخني زیاته شي ګرمي به کمه شي ماشوم به مړ شي. که سخته یخني واورې او ګلی دي او که اور په شکال دی ماشوم له به هغه د مور ګېډې رحم ته خامخا الله د هغې مناسب ګرمي او یخني وررسوي. دا کار څوک کوي جواب را کوي الله رب العالمین. دا الله ډېر لوی عظمت دی زمارو. یو ساعت سره چې غواړي تس دنیا بروانه کی قیامت براشي اذا السماء انفطرت دا به ختم شي دریابونه به دې لوخاله شي لوخاله ختم دا غرونه به دې داسې شي کالعهن المنفوش لکه وړی چې الوزي دا به ختم شي. دا انوار او سپومې به ډکرې ډکرې بشي دا ځمکه به ختم شي ټوټې ټوټې بشي. دا د الله پاک کړیږي په نه الله. انما قولنا لامر اذا نقول له كن فيكون. الله وی زما خبره چې زم شنو کیږي باب دمو پکې نه. دا د الله لوی قدرت دی. بلش په کوم بیا زلزلې ولید کن
دا را روانې دي که یو 150 میل لاندې وه ابل ځل څومره لرې وه 300 میل لاندې وه یو ډکه یې ورکې سپنې یو چقه یې ورکې سپنې او که ستا دې زوی یو چق ورکه نو سهار به د شپې پاسې نو د شپې اوده کېږي نو اوده به یو ساه کې را پاسې مړ به پروت دی بابا خو نه پاسي وړه وه ها وړه وی بابا خو مې مړه دی هلکه شبري داسې که نه ریشئ خیر نو ګورې زمونږ د هر څه د الله په قبضه قدرت دی او د الله ډېر لوی طاقت او قدرت دی مونږ به الله په دې پېژنو زمونږ عقل خو نور کار نه کوي نبي علیه السلام مبارک چې به کله پېشمني پاسې د ستورو اسمانونو ته به یې کتل او دې انوار ته نو څه به وی ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب دا انوار ورځ نیمه چې بدلیږي را بدلیږي او دا انوار او سپومې او دا کائنات دا د عقلمندو دپاره د خدای د قدرت غټې غټې نښې دي نو به په دقه پیژنو په دې به پیژنو نو کافرو ته الله یو ګیله کوي وما قدر الله حق قدره کافرانو تاسو د الله د خپل شان مطابق نه دی پیژندل تاسو خو به د مخلوق ګمان کوئ چې مخلوق ښځه غواړي نو خدای لم ښځه شته مخلوق لونه غواړي نو خدای لم لونه شته مخلوق بچي غواړي نو خدای لم بچي شته مخلوق ناجوړه کېږي نو خدای هم ناجوړه کېږي مخلوق فاني کېږي نو خدای هم فاني کېږي مخلوق کله عاجزه شي نو خدای نه والارض جميعا قبضته يوم القيامه و اذا قیامت پر ورځ به ځمکه په دقه لاس کې نیولي والسماوات مطویات بیمینه او په دقه لاس کې به د اوه اسمانونه راغونډ کړي به سبحانه وتعالى عما يشركون الله د هر عیب نه پاک دی ګوره هیڅ عیب پکې نشته الله د مخلوق په شان نه دی نه ښځې ته محتاج نه خواهش ته محتاج نه بچي ته محتاج نه دوی ته محتاج نه انسان ته محتاج نه خوب ته محتاج نه ستړي کېږي نه اوږې کېږي نه پې لوږه راځي او نه الله له خوب راځي او نه چاته حاجت شته دی سبحانه دا هر عیب نه پاک وتعالی عما یشرکون دا مشرکان چې کوم څیزونه الله سره شریکوي دا خدای سره نه دي برابر الله ډېر لوی دی نو مونږ د الله عظمت د الله عظمت په څنګه کوو مونږ به الله اکبر به وایو مونږ به سبحان الله وایو مونږ به الحمدلله وایو مونږ به لا اله الا الله وایو مونږ به لا حول ولا قوة الا بالله وایو د الله د عظمت کلمات دي دا به وایې دا ځان له مقرر کې لا اله الا الله چې د عبادت لایق به د الله د ذات نه بل څوک نشته عبادت به هغه ذات ته کې چې هغه دقه عظمت لري بل څوکونه عظمت نه لري سبحان الله به وی چې الله د هر عیب نه پاک دی الحمدلله به وی چې څومره ښکلي صفتونه دي ټول د الله دي الله اکبر به وی چې الله لوی دی لا حول ولا قوة الا بالله به وی دا ټول خشته الله علمان ښکلې معنی لري لا اله الا الله وحده لا شریک له الله یو دی شریک نه لري له الملک بادشاهي الله لره وله الحمد صفتونه هم د الله دي وهو یحیی ویمیت جمع دي کولم الله کوي مړه ولم الله کوي وهو على كل شيء قدير پاسیز باندې طاقت لري نو دا الفاظ د خپل جماعتونو د علماو د امامانو نه لګیات کې ښا او لګمانه هم ته یاد کې موږ صرف جماعت ته بس مانده لار شو منډه کې وو د علماو نه موږ څه فائدہ وانه غشتا جماعت د تدا زکای لکه سړی چې شاتو یا لکه سړی چې د سرو مچو په کابین باندې ناشتي منډه تل ته وای او جماعت داسې سړی تخکاری لکه چې بد دا یو د بیګار ځای دی